الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام تو فرمایل اذا خپل رور بوزه دې سنگسار کوي دې بوزه دې سنگسار کوي ځکه په ځان باندې ګوي وکړه څه شک شوبه پکې پاتې نشوله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې او صحابي ماغز اسلمی رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناستې دی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخې ته کېناست سر یې ټیټ نیولی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ماغز ولې څه مسله ده د الله پاک پیغمبر زمانه بدکاری وشو زمانه زنا وشو زمانه زنا وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې بل طرف ته مخ واړه دې پسې بل طرف ته تاو شو د الله پاک پیغمبر زمانه زنا شوې ده بدکاری رانه شوې ده نبی علیہ السلام ورته بیا څه ونه وي بیا یې بل طرف ته مخ واړه د الله پاک پیغمبر زه درته وایم چې مانه بدکاري شوې ده زنا رانه شوې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ماغز زنا به دې نه کړي اسې به دې چېرته نور څه چل کړی ښکلول ملول به دې کړي لاس په دې ورللی زنا به دې نه کړي دې ته هم زنا ویلی کېږي که نه دا هم اسباب د زنا دي پردۍ زنانه ته لاس وړل دا هم زنا ده د لاس که نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ماغې زنا به درنه ګورې نه شي از چېرته څه چل به دې کوې لاس ماس به دې ورړولې یا به دې ښکلول کړي زنا به درنه نه شي وي د الله پاک پیغمبر داسې کار مې کړی لکه څنګه چې سړی د خپلې حلالې بیبي سره کوي داسې رانه شوي دي داسې کار رانه شوی دی الله څلور پیري په ځان ګواهي وکړه او د زنا په باب کې به سړی په ځان باندې څلور پیري ګواهي کوي چې کله په څلور پیري په ځان ګواهي وکړه زنا پې ثابت شوه څلور پیري په ځان باندې ګواهي وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل هلکه ماوې زه واده دې شته دی که بې واده یې وی نه به الله پاک پیغمبر واده کړی م خپله ښځه هم لرمه حلاله ښځه مې هم د هغې باوجود رانه دا ګناه شوی دی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل دا خپل رور بوزه دې سنګسار کوي دې بوزه دې سنگسار کوي ځکه په ځان باندې ګویي وکړه څه شک شوبه پکې پاتې نشوله او بل واده واله دی او واده واله سړی چې بدکاري وکړي دی به سنګسارېږي ته به سنګسارول دی په ګټو ویشتلی کېږي دی بوزی دی سنګسار کوي صحابه کرام اوبه وستو داسې یو سارا ته یې ویستو الله او په ګټو باندې ویشتل شروع کړه د دې صحابي چې په ګټو باندې دې ویشته نو مرګ خو ګران کار دی نو مرګ ته بیا څوک ټینګېدی شي او لا چې په ګټو دې ولي په ګټو دې ولي او په داسې ځای دې ګټ برابر شي او د هغې نه مړ شي زخمي به پروت او ګټې به در باندې راورېږي مرګ ګران کار دی بیا په تیږو باندې په ویشتلو باندې نو صحابه کرامو چې په ده باندې د یو طرف او د بل طرف د کاڼو ګزارونه شروع کړو دی ټینګ نه شو په تېښته شو په منډه شو نو چې داسې تښتېدو عمر رضی الله تعالی په لاره کې ولاړو دی په خوا تېرېدو نو هغه چې ځمکې ته لاس کو د اوښ د جامې د اډوکې پروت او چې دی اوچت کو دی سر لی وله راواچو او چې سر له راواچو دې وینو ته دارې کړی په ځای پرېوت هغه وینې په عمر رضی الله تعالی هم ولګېدې چې په عمر رضی الله تعالی ولګېدې عمر رضی الله تعالی ورته خیرې وکړې الله دې داسې که تا چېرته زنا نه وی کړې نو موږ به دې ولې په وینو ککړولو په دې پلیتو وینو دې موږ ککړ کړو خیرې وکړې بد ارادې ورته وویلې
صحابه کرام راله وی د الله پاک پیغمبره ماغز مونږ مړ کو سنگسار مو کو په ګټو مو وشتو یو صحابي په کې ویل د الله پاک پیغمبر چې مونږ په گزارونه شروع کړو ټینګ نشو په تیخت شو خو د عمر په خوا باندې ته نو دور له د اوخ د جامې اډو کې راواچو په هغې باندې مړ کو او بیا ورته بد ارادې مو وویلې خیرې ورته م وکړې نبی علیه السلام عمر رضی الله تعالی ته غوسه شو دا رنګ سور شو عمره تا ما هیڅ ته بد ارادې وویلې وی او د الله پاک پیغمبر زنا یې کړې ونه بدکاري یې کړې ونه څه ښه سړی خو نه و نبی علیه السلام فرمایل وی زما دې په هغې ذات باندې قسمي د کم ذات په قبضه کې چې زما روح دی ماغز داسې توبه ایستلې کو د مدینې منورې په تمامو ګناهګارو باندې تقسیم شي الله به ټول وبخي په یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایل وی ماغز داسې توبه ایستلې کو د توبه زما د امت په تمامو ګناهګارو تقسیم شي الله به زما د تمام امت ګناهګار وبخي داسې توبه ایستلې ده د هغه متعلق خیرې کوي بد ارادې وایي هغه داسې توبه ایستلې ده الله داسې معاف کړی دی الله دې ته وایي توبه ښه دې ته څه وایي توبه نبی علیہ السلام ورته فرمایل ماغې زه بدکاري به درنه نه شوې نه د الله پاک پیغمبر زمانه شوی ما پاک کا د دنیا سزا ته ټینګ یم خو د آخرت سزا ته نشم ټینګېدی د الله پاک پیغمبره د جهنم اور نشم برداشت کولی الله بیا ګوره کنه چې ماغز رضی الله تعالی شهید کړی شو یو زنانه راله حالانکه د ماغز رضی الله تعالی حالت یې ولیدو چې په څومره تکلیف سره شهید شو په ګټو ویشتی شو سنګسار شو په دې کې یو زنانه راله د نبي علیه السلام لره د الله پاک پیغمبر تعالی یو صحابي راغلی و ماغز وی چې زمانه بدکاری شوی ده او تاسو هغه شهید کړی دی وی هغه بدکاری چې د چا سره کړې و هغه زه یم وی اوس ګوره دې زنانه ته وی هغه بدکاری زما سره کړې و هغه زه یم هغه زنانه نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ستا م واده دی وی او زه م واده کړې ښځه یم خو د هغې باوجود رانه دا ګناه شوی داغه باوجود ما دا گناه کړی دی نبی علیہ السلام ورته فرمایل په ګیډه خو به دې معصوم نه وي د الله پاک پیغمبره په ګیډه مې معصوم شته دی په ګیډه مې معصوم دی نبی علیہ السلام ورته وی ته لاړه شه ځکه د کمې زنانه چې په ګیډه باندې معصوم هغې ته سزا ورکول په شریعت کې جایز نه دي د زنانه خو ګناه کړی خو د ماشوم خو ګناه نه ده کړې که نه دی ولې په ګیډه کې وجني نبی علیه السلام ورته وفرمیل ته لاړه شه کور ته چې کله دا ماشوم وزېږی بیا به خبرې کوو اوس لاړه شه ته زنانه کور ته لاړه دې ته وایي د الله نه یره دې ته ویلی شي توبه کال پس چې ماشومې وزېږه او راله دوباره نبي علیه السلام له ماشومې په خوا کې راغستی دی وی د الله پاک پیغمبره په ما باندې د الله قانون جاری که هغه ماشوم پیدا شوی دی ما سنګسار که ما پاکه که زه د الله سزا ته په آخرت کې نه یم ټینګه ما ته په دنیا کې سزا راکړه نبی علیه السلام ورته وفرمایلې ستا سره چې دا ماشوم دی نو دی خو پی خوري دا خو د پیو ماشوم دی نو دته به بیا پی څوک ورکوي کور ته لاړه شه
تر څو پورې دا ماشوم د پیو د مودې نه وتی نه دی د هغې پورې زما خواله مه راځه. زنانه لاړه 2 کاله یا 2.5 کاله پس چې ماشوم ته پی ورکول او ماشوم د خوراک شو، حدیث مبارک کې راځي زنانه دوباره رااله په 3مه پیره باندې رااله او ماشوم له د ډوډۍ ټوک په لاس کې ورکړی دی او په غېږ کې راغستی دی. نبی علیه السلام لراله وی د الله پاک پیغمبر دا ماشوم ما د پیو نه صبر کړی دی او د خپل خوراک شوی دی، وګوره هغه ډوډۍ خوري، ډوډۍ یې په لاس کې ورکړې وه، وی وګوره هغه ډوډۍ اوس دی خوري، خو په ما باندې د الله قانون جاري کا، ما ته سزا راکا. نبی رسام چې ماشوم ته وکتل چې یقینا هغه ډوډۍ خوړی شي، هغه ماشوم یې ترې واغستو او بل چاته یې ورکړو، ویره د دې ماشوم به ته کفالت کوي، ته ذموار یې، دی به ته لویی. هغه چاته حواله کو او هغې زنانه باندې د الله قانون جاری شو، سنګسار کړی شو. دې ته وایي د الله نه یره، دې ته وایي توبه د الله په دربار کې، دې ته وایي توبه. الله صحابه کرامو کنه الله تبارک وتعالی چې په قرآن کې بار بار فرمایي زه تیره ځایمه، زه تیره ځایمه، زه تیره ځایمه، دا خو صحابو کنه. بعضې بدبخته راپاسې په دغې صحابه کرامو پسې جبر وباسي، په هغوی پسې خبرې کوي. دې ته ویلی شي توبه د الله په دربار کې، دې ته ویلی شي د الله نه یره. ورونو خفه کېږئ مه، نن سبا د بدکارۍ هم ډېرې زیاتې شوي دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. زنا دا ډېره لویه ګناه ده. قرآن دا نه دي ویل چې زنا مه کوئ، قرآن وی ولا تقربوا الزنا، زنا ته نږدې کېږئ مه، هغې ځای ته مه ورځه چې کوم ځای کې د زنا اسباب دي. داسې بازارونو ته مه ځه چې کوم بازارونو کې لغړې ښځې ګرځي، داسې بازارونو ته مه ورځه. دا خو د مسلمان شان نه دی چې دی به زنا کوي، دی به بدکاري کوي. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي تا د زنانه سره چېرته بدکاري وکړه، تا خو د دغې خاندان بیړه غرقه کړه، تا خو هغه رسوا کو، تا خو هغه د سترګو لګولو نه ویستو. یو مسلمان چې څومره بېعزتي وکړه. نبی علیه السلام فرمایي وی د سود ادنا درجه دا ده چې انسان د خپلې مور سره مخ تور کړي، نعوذ بالله. ادنا درجه د سود دا ده. او نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه بدترین سود، ناکاره سود، خراب سود دا چې د بل مسلمان عزت ته خراب کړي، عزت خراب کړي. کومې زنانه ته چې تا په بد نظر وکتل، تا ورسره بدکاري وکړه، د دغې خاندان د عزت جنازه دې ویستله، الله په ډېر زیات خفه کېږي. نسب دې ټول ګډوډ کو، نسبونه دې ګډوډ کړو. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. یقین فالله که دا هره مسله موږ په خلکو پرده راچو، موږ سره د خلکو امانتونه دا خبرې، موږ د هېچا خبره مخې ته نه کوو، زموږ سره امانتونه. کو ما درته د دنیا حالات، د پښتنو حالات مې درته بیان کړو، غوږونو ته به لاس کوې، غوږونو ته به لاس کوې. ما سره تېره ورځ ملګري ناست وو، ما ته یو ټلیفون راغی، الله دې زموږ په حال رحم وکړي. یو زنانه راته وکړو، وی مولانا صاحب خپل رور راله عزت خراب کړی دی، خپل رور. دا نورې مسلې خو چې دي دا
هغه خو عامه خو د الله په دربار کې یره پکار ده کم حالت شروع دی د زنانه او کپړو ته وګورئ دا کم زنانه چې لغړې کپړې اغوندي تنګې کپړې اغوندي نری کپړې اغوندي د جورابو په شانتي تنګ پرتګونه کوي لنډ تنګ کمیسونه جوړي بار تروزی ځان د دې زنانه مقصد څه کېدی شي بس لنډه خبره دا ده په دې څه مقصد دی لنډې تنګې جامې تنګ پرتګونه نری کپړې د دې زنانه څه مقصد دی کو خاوند ته ځان ښایسته کوي خاوند نه خو د دې یو ځای هم پټ نه دی خدا چې بار ته روزي دا کپړې چې د دې څه مقصد دی ځام خورکۍ د ټولو مسلمانانو بچی تی دفاع کړو تباه دې کړو ستا د لنډ تنګ لباس ته چې هغه ګوري د هغه په ذهن کې کم تصورات راځي کم سوچونه راځي دا څومره مخلوق ګمراه کو چې دا څومره ګمراهان شو ستا د لاسه د هغې ټولو بال پتا باندې دی ټولو بال پتا باندې دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ زنانو ته درنې جامې نصیب کړي درنې جامې دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام